یو بل سوال کړی دی چې بعض ډریورانی هغه د دې هوټل والا سره خبره کړي نو الته د هوټل مخې ته گاډي ودرای او بیا مثلا الته گاک روټي خوري نو دغه روټي د ډرایور ډوډۍ پکې مفت دی نو د دې څه حکم دی دا مسله فتاوی یوسفی کې نقل ده کچرتا دا سوي چې دغه گاک ته په خپل ریټ باندې چې عام کم ریټ وي دا ما غریټ مطابق هغه ته روټي ورکي او د ډرایور خوراک بیا پکې فری وي نو دا خو جایز ده او کچرته داسي چې د ډرایور د خوراک پیسې د گاک نه وصولي نو بیا د ډرایور د پاره دغه خوراک ناروا ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی و یو تصویر درلېږم نو تصویر خو دلته نشته ده چې پاره کې یو حدیث لیکل دی اردو کې نو ستاسو سوال د سجده شکر باره کې ده نو سجده شکر چې یو سړی باندې الله پاک سه انعامو کې سه خوشحالي پیراشي نو سجده شکر دا جایز ده لیکن بهتره ده د مفتی فرید رحمت الله علیه فرمای چې مراد د سجده شکر نه 2 رکعات د شکرانی منځ کول دي چې یو سړی باندې سه خوشحالي راشي س انعام په الله پاکو کې او د داغه شکرانګي ادا کوي او 2 رکعات منځ کې نو دا ډیره بهتره ده زید سجده شکر باندې. یو بل سوال کړی دی چې یو کس دا وایي چې دا کار ما نه دی کړی کما کړی نو په ما د خزه طلاق ای نو کني کړی نو بیا خو اسم نشته او کړی بیا هغه کار نو بیا یو طلاق واقع کیږي چې هغه طلاق رجعي ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی چې په حقوقي موضوع کې ولسوال یا قاضي حق لري چې مدعي یا مدعا علیه جیل ته واچي نو قاضي ته خدای اختیار شته ده ځکه دا کار د محکمې ده او محکمه کې قاضي ته چې دا اختیار وي د امیر د طرف نه د حاکم د طرف نه نو هغه دا کوي شي البته ولسوال کې نو د قاضي امر ورسره نو کوي شي. یو بل ورور یو کلیپ را لګل دی چې په هغه کې د تصویر په اړه کې سوال شوی دی د یو کس نه چې یو کس تصویر هغه مثلا دغه ته ګروپ ته پاس کی یا مثلا دغه ته فیسبوک ته او بیا په هغه باندې څوک ماشاءالله لیکي نو ماشاءالله ورته لیکل دا ښه کار نه دی ځکه چې تصویر شیر کول دا ګناه ده او بیا چې څوک ماشاءالله ورته لیکي نو دا دغه د ګناه تایید ده نو ښه کار نه ده ګناه ده. البته دا چې د کس فتوا د کفر لګولې ده نو دا جهل ده دا به علم شیخان دی او به علم فتوی ورکي په دې څوک کافر کیږي خو نه. یو بل سوال کړی ده د مہر کم مقدار د پاکستانی روپو په حساب باندې نو دا سه معین اندازه خو نه لګیږي نو 100 درهم شرعیونه تقریبا دا 15000 کم او بیش روپۍ نن سبا جوړیږي دومره پیسې 15000 روپۍ چې مہر مقرر شي نو دا کومه درجه د مہر ده. یو بل سوال کړی دی چې جمع ولاړی د امام आवाज څوک ناوري رست خلق او یو کس بغیر د مانځنه یعنی جمع کې شامل نه هغه आवाज وکي امام ته چې ارفع صوتک خپل आवाज اوچت کنه دې سره دا خو فتح نه ده دې سره په مانځه کې فرق نه راځي. یو بل سوال کړی دی چې په دوبۍ کې د جمعې مانځه ته اذن عام نشته دی یعنی عام خلکو ته اجازه نشته دی نو په خپل کمرو کې جواز لري او بالکل تاسو په خپل کمرو کې چې څوک دا سوي چې هغه تاسو ته خطبه وایي او د امام نماز سوا 3 کسان وي نو به تاسو جمع کوئ شي. یو بل مخکې سوال کړی و چې مونږ دلته یو سټور کې کار کوو د جمعې د مانځه خبره کړې وه جواب بیا هم اماغه ده چې د جمعې مونږ ضروري ده د جمعې مانځه ته به تاسو خامخا رسیدګي کوئ او که چېرته ممکنه نه نو بیا به دا کار پرېږدئ تاسو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی موږ دلته
په سعودي عرب کې یو نو دلته وای د اقامې خرچې ډېر زیاتې دي نو هغه نشي پوره کېدی نو هغه اقامې ختم شي بیا دلته مونږ همداسې مزدوري کوو پروا نه کوي مزدوري تاسو کوی شئ چې کومه مزدوري کوئ پیسې هم حلالې دي یو بل سوال کړی د زنانه چې د بدن زیاتې ویښته اخلي په دغه باندې بلیډ باندې د دې څه حکم دی د بلیډ استعمال زنانه دپاره مکروه دی زنانه چې کومه دوایي په هغې باندې ویښته لرې کېږي نو هغه به استعمالی د دغه دوایي استعمال د نارینه دپاره مکروه دی او د بلیډ استعمال د زنانه دپاره مکروه دی نارینه به بلیډ استعمالی او زنانه به چې کوم دوایي هغه به استعمالی علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ یو روز سوال کړی دی چې مخامخ شیشه لګېدلې هغې ته د مونځ کولو څه حکم دی په خپله شیشې ته مونځ کول دا منع نه دی خو چې شیشې ته سړی مخامخ شي نو هلته د منګزار صورت ښکاري پکې نو داسې صورت کې مونځ مکروه کېږي که چېرې شیشه داسې چې په هغې کې د منګزار صورت نه ښکاري لکه بعضې شیشې داسې شته نو بیا خو مونځ بلا کراهیت صحیح دی او که صورت پکې ښکاري شکل پکې ښکاري نو داسې شیشې ته مخامخ مونځ کول مکروه دی یو بل سوال کړی دی د نکونو باره کې نو د نکونو باره کې بهتره دا د احسن الفتاوی نقل کړي دي چې باید دا په یو ځای کې دفن شي خو که چا دفن نه کړو نو څه ګناه هم نه ده البته بهتره دا ده چې دفن شي په یو مناسب ځای کې یو بل سوال کړی دی وایي بعضې خلکو د عادت دی چې کله د مانځه نه فارغ شي نو بیا چې کله ځي د مسجد نه بهر وی او سجده لګوي دا سجده مکروه ده فتاوی هندیې هم دا مسله نقل کړې ده علامه شامی رحمه الله فتاوی شامی کې هم دا مسله نقل کړې ده او نورو فقهاو هم نقل کړې ده او د بل سوال جواب دا دی چې د سورة کهف ډېر فضایل راغلي دي د جمعې په ورځ تلاوت کول خامخا پکار دي بهتره دا ده چې د جمعې د مانځه نه مخکې تلاوت وشي خو بالفرض که چېرې څوک فارغ نه شو نو مازدیګره پورې چې تلاوت وکړي نو هم صحیح ده علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ یو روز سوال کړی دی چې یو ملګری دی د هغه څه مسله راغلې ده په کلي کې نو هغه وایي چې زه کلي ته نشم تللی وایي داسې وظیفه راته وښایي چې دغه مشکل ختم شي نو دته وایي چې تاسو حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم دغه وکرت سحر وایي وکرت ماښام به هر حال دوه ټیمه وایي چې کوم وخت کې ټیم ورته برابر شي او بیا د هغې نه پس دعا کوي او که دې نه ما سوا موقع ورسره نو دا دې هم ډېر ډېر وایي حسبنا الله ونعم الوکیل یو بل سوال کړی دی لا حول ولا قوة د دې څه معنا ده لا حول معنا دا د نشته دی اړونکی د ګناه نه ولا قوة او نشته دی طاقت او توفیق ورکوونکی د نیکۍ مگر الله تعالی الا بالله مگر الله دی او اعوذ بالله من همزات الشیاطین د دې معنا دا ده پناه غواړم د الله په ذات باندې من همزات الشیاطین د وسوسو د شیطانانو نه یو بل سوال کړی دی د قربانۍ د غوښې باره کې چې څه خلک وایي چې دا د محرم لسم پورې ساتئ شي نوره نه شي ساتئ دا هر چا چې ویلي دروغ ویلي